انا لله و انا الیه راجعون. قدرمندو مفتی سیف الله حقانی صاحب چې دین هغه وفات شو، ای جنازه باره کې کفن دفن باره کې معلومات مونږ ته عرفان حق حقانی صاحب راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یقینا یو ډیر لویه حادثه او سانحه ده چې د دارالعلوم حقانی هغه رئیس د دارالافتاء او مشر مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی سیف الله حقانی صاحب رحمت الله علیه نن بیګا شپه کې یوه نیمه بجه هغه په حق ورسېدو او د هغی جدایي ډېر لوی غم دی دارالعلوم حقانی لا د حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس حقانی شهید رحمت الله علیه غم هغې کې لا مبتلا و چې دې دوران کې د الله فیصله راغله او رضای مولا ادهم اولا. حضرت مفتی سیف الله حقانی صاحب رحمت الله علیه یو جامع المعقول والمنقول شخصیتو په منطق په فلسفه په حکمت په حدیثو په فقه الله دې ته ډېر لوی دسترس ورکړو او د دې پیدایش سن 1947 کې شوی او دې ټیم کې د هغې عمر تقریبا 80 کاله او د شرعي هغه حساب سره او مفتی صاحب په دې کې 40 کاله حقانیه کې درس کړی دی. یو 40 کاله ځکه سن 86 کې راغلی او اسلامي حساب سره 36 سال بعد یو کال سیوا کیږي نو یو 40 کال گویا چې د عمر یو ډیره لویه عیسا هغه حقانیه کې تیره کړې وه. د هغې نه مخکې دارالعلوم حقانیه کې هغه زده کړه کړې وه. د حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ارشد تلامذه کې و. د حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه په خاصو تلامذه کې و. او مفتی حضرت شیخ المشایخ مفتی محمد فرید رحمت الله علیه د هغې خلیفه مو او د هغې معتمد مو او د هغې چې کوم فتاوه فریدیه ده هغه هم د دی د نظر نه تېره شوي ده او د هغې نه بعد چاپ شوي ده. دارالعلوم حقاني فتاوه کې هم د دی ډېر لوی کردار و. مونږ د خپله د هغې شاګردان یو. شرع عقاید بیضاوي شریف مسلم شریف ابو داود شریف جلد دویم مونږ د هغې نه په دغه دارالحدیث کې ویلی الله د هغې نه ډېر لوی کار اخیستی و. د هغې جنازه به نن انشاءالله 5 بجې مازدیګر دارالعلوم حقانیه کې ادا کیږي چونکې ټول عمر دارالعلوم حقانیه کې تیر کړو او زمونږ هم دغه درخواست و چې ای دې دلته تدفین وشي او هغه د خپل دغه شیخ او د مربي د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه شیدایي مو د مولانا سمیع الحق شهید د میشن او د نظریې امین مو نه دارالعلوم حقاني قبرستان کې دا شاته لګیا دی د هغې دپاره د تدفین دپاره قبر جوړولی شي. دلته د حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه حضرت مولانا عبدالحنان صاحب حضرت مولانا نعیم کون اخندزاده صاحب او د تاجکستان طلبا او زمونږ مولانا سمیع الحق شهید زمونږ والد محترم مولانا اظهار الحق صاحب او دا لوی لوی ابکري علما هغه د حافظ سید نور باچا صاحب چې د دارالعلوم حقاني تاسیسي رکن و د هغې په خوا کې د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په جوار کې د حضرت مولانا سلطان محمود صاحب چې ناظم اول و د دارالعلوم حقاني د هغې په جوار کې به د هغې تدفین کیږي. 3 بجې به انشاءالله د دیدار عام دپاره د دارالعلوم حقاني د موقوفون علیه درسګاه ته مونږ نظم جوړو چې هلته یوړلی شي. د هغې تلامذه د هغې منتصبین عقیدتمند د دارالعلوم حقاني هغه چې ګرینو معاونین د هغې دیدن وکړي. نو بهرحال تاسو نه دغه د دعاګانو اپیل دی او یقینا چې موت العالم موت العالم او لیکن مونږ د الله په رضا باندې هغه راضي وو. الله دې د حضرت مفتی صاحب قبر منوره او معطره کړي. الله دې قبرستان حقاني کې چې دا یو نوی نور لګیا دی نن هغه به خاورو ته سپارلی شي د دې د مزید خیرونو برکتونو ذریعه دې وګرځئ او الله دې د دې دا برکات دارالعلوم حقانیې باندې جاري وساتي او مونږ د الله نه د دې طلبګار یو چې د دې په وفات سره د الله د هغې برکات نه مونږ نه محروموي. اللهم اغفر لنا وله وارحم علیه. 5 بجې مازدیګر دارالعلوم حقانیه کې به جنازه کیږي. نن مازدیګر د جمعې شپه م الله ورکړه ډېر لوی مقام دی د ایام تشریق رزم دي 5 بجې انشاءالله. السلام علیکم. عرفان الحق حقانی دارالعلوم حقانی اکوڑا خټک. جزاک الله.